الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. انتهائی واجب الاحترام او زمان قابل قدر محترم و عزت مند سامعین بحسب معمول چې څنګه مخکې پروګرامونو کې زمون د دارالفتاء والقضاء رئیس ګران مشر مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه د ستاسو د ژوند سره تړلي شوي مسایلو جوابات فرمایل. دغه رنګ موږ یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو او موږ سره د دارالفتاء والقضاء ګران مشر او رئیس مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه تشریف فرما دی. نو د پروګرام آغاز کوو. مفتی صاحب محترم د خنزله دا سوال کوي، تپوس کوي چې نن سبا کوم ملګري د بعضې کسان د اصحابو او د پیغمبرانو فلمونه جوړوي او هغې مطابق هغه نشر کوي، دې څه حکم لري؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا صحابه کرامو یا انبیاء کرامو د دې په متعلق فلمونه جوړول هم حرام دي او علماء کرامو دا لیکلي دي چې دغه فلمونه کتل هم حرام دي، ځکه چې انبیاء کرام او صحابه کرام ډېر پاک خلک وو، نو د هغې تشبیه خوبه خو هغسې جوړول کامل او مکمل دا د انسان په د وس کار نه دی. نو لہذا دې سره ضعیف الاعتقادي پیدا کیږي، نو دغه فلمونه جوړول هم حرام دي، لیدل یې هم حرام دي. جزاک الله. مفتی صاحب محترم زمونږ یو بل ملګری دی دا سوال کوي، زیان مې دی چې یو کس 4 رکعاتو د نفلو نیت وتړي او 2 رکعاته یې کړي او په دې وخت کې جمع ودرېږي، نو دوی په 2 رکعت باندې فوراً سلام وګرځوي، نو دوی په جمع کې شریک شي، نو جمع نه پس چې کوم هغه 2 رکعات د نه پاتې شول په نفلونو کې د دې به دې واپسې بقایا د باندې واجب شول، د به راګرځي که نه به راګرځي؟ د سوال صورت داسې دی چې کله 4 رکعته سنتو ته بندا ولاړ وي نو امام په جمع ودرېږي، نو مقتدي له پکار دي چې 2 رکعته پوره کړي، نو سلام دې وګرځوي، 4 رکعتو سنتو قضا دې بیا وروسته وکړي. په دې کې په ده باندې قضا د 2 رکعته سنتو نه راځي، خو پوره سنتو قضا کوي، 4 رکعته سنت خدای کوي. چې کم 2 رکعته ته نه پاتې شوي دي په لمانځه کې دننه هم نیت بدلولی شي. یو سړی د په 4 رکعته نفل یا سنتو باندې ولاړ دي، په لمانځه کې دننه د 2 رکعتو نیت کولی شي، نو سړی چې کله 2 رکعتو ته راواوړي نیت یې بدل شو، نو لہذا دغه 4 رکعته 2 رکعته دنه چې کم پاتې شوي دي په سنتو کې یا نفلو کې د دې قضا په ده باندې نشته. ای مسله دا ده چې 4 رکعته سنتو باندې ولاړې، کله امام په جمع ودرېږي نو بیا ته خو سلام وګرځئ په 2 باندې، نو د 2 قضا در باندې پاتې کېږي او که نه؟ جواب دا دی چې کله ته په 2 باندې سلام ګرځئ نو ته نیت بدل کې، په لمانځه کې دننه هم نیت بدلولی شي. یعنې مظاهر حق وګورئ، په هغې کې د نیت په انما الاعمال بالنیات دی حدیث لاندې تشریح کې لیکلی احنافو مسلک دا دی چې په لمانځه کې دننه سنتو یا نفلو کې دننه یو نیت نه بل نیت ته تللی شي، نو لہذا په دې وجه باندې غه نه راځي، قضا نه راځي. یعقوب سید تکال سلام وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یعقوب شنوری صاحب دی وی چې علماء کرام باندې خلق تنقید کوي چې اهل تشیع سره کینی
اهل تشیع سره که څوک کینی په سیاسي امورو ورسره اتحاد کوي دا جایز دی. نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه کې یهودیانو عیسیانو سره هم اتحاد کړی دی سیاسي امورو دپاره، او په عقیدې باندې ورسره څوک اتحاد نه کوي. عقیده د دوی خپله ده، د مسلمانانو خپله ده. سائل خان وایي چې ځینې خلک په علماو پسې بد وایي او په زړه کې بغض ساتل څنګه دي؟ علماء کرامو ته څوک بد رد وایي چې هغه سره ذاتي مسله یې راوړه، ذاتي چا سره ذاتیات وي، ذاتي په مسلې باندې ورسره ورانه وي، نو عالم ته په دې وجه ورسره خبرې کوي، بد رد وایي، نو بیا هم ګناهګاري بد رد یو مسلمان پسې ویل نه دي پکار. په بهر صورت هغه علماء کرام چې څوک د دین په وجه باندې استخفاف یا اهانت په نیت باندې علماء کرام پسې بد رد وایي چې دا اسلامي سړی دی، اسلام سره نه لګي، بیا خو د ایمان نه خلاصیږي، دغه سړی ایمان نه هم خلاص دی، د زنانه نه ښځې نه هم خلاصیږي. ماویه طیب افریدي وایي چې جوماتونه ورانول څنګه دي؟ چې کم جوماتونه جوړ دي لمنځونه پکې کېږي، څوک یې ورانوي نو دغه ډېر سخت ګناهګار دی، دغه د کفارو کار دی. قرآن کې الله فرمایي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه وسعی فی خرابها. نو هغه دین لوی ظلم بل کېدلی شي چې خلک د جوماتونو نه منع کوي چې هغې کې الله پاک ذکر وشي. خماویه طیب افریدي که ستاسو مقصد هغه جومات نه وي چې په کوواټ کې یعنی د بنیاد یې جوړ شوی بیا مسلمانانو وران کړی، نو هغې متعلق چې موږ څومره تحقیق کړی دی، هغه جومات په محلې کې یو دو کسانو جوړاو، اگر چې جومات چې بل جوړای نو مسله دا ده چې یو جومات کې کسان نه راځي، پورا خلق پکې نه راځي، نو بل جومات جوړول شي. چې یو جومات کې خلق په محلې کې راځي، پکې پورا خلق پکې پورا کیږي، راځي پکې جومات کلاوي وسیع وي، نو بل جومات نشي جوړولی. چې څوک کله جوړای نو خلک په مسلمانانو باندې لازم دي چې تا منی کی. او ما اوریدلی چې کم کوارټ ولا مسله ده په دې کې چې کم ځای کې جومات جوړېدو د سره نږدې یو جومات او بل دوه جوماتونه و، چې یو جومات کې هم خلک ځایږي بلکې هم خلک ځایږي، ځای مسله پکې نه، نو بل جومات په محلې کې قطعا نشي جوړولی. که ته بل جومات جوړوې نو دغه جومات زمونږ احنافو لیکلي دي چې دغه جومات حکم نه دی، بیا د زرار بس د زرار حکم یې دی. په دې کې کتانیت هر څرنګې دی، نو فقه مسله دا ده چې ته یو محله کې مسلمانانو سره نږدې جومات وي او کسان پکې راځي، پریدي دی پکې، بندش پکې نه، نو هغې نه بعد ته بل جومات نشي جوړوه چې تر څو پورې د هغه ډک کړه نه، نو دې سره اختلاف پیدا کېږي. ماویه طیب افریدي صاحب هسې چې جومات نه خلک منع کوي، مثلا کدی کوټ ول خلک دغه غیر مقلدین جماعت نه منې کول، نو دا به په ظالمانو کې شمري چې نه منې کول او دوی بل جماعت جوړي، نو دوی جماعت نه دی مسجد زرار دی. نو علماء او خلکو را پکار دي چې دا خلک تبي جماعت جوړول ته پرې نه دي. امید دي چې تاسو به مسله باندې پوه شئ. محمد اکبر شاه صاحب محمد اکبر شاه صاحب وی چې یو ښځه ده چې هغه 15 اولاده شوي دي، اوس منصوبه بندي کوي د عذر یا کمزورۍ په وجه باندې چې هغې خطره د ځان دپاره مرګ خطره یې دا اولاد بندولی. دا عذر دی چې هغې ته بیماري زیاتیږي اولاد راوړلو سره، یا دا مري ډاکټر وایي که تا بیا اولاد راوړلو نو ته د اولاد سره مرې، یا بیماری داسې ده چې اولاد وړلو سره د بیماری نور هم زیاتیږي، نو دې دپاره ګنجایش شته د منصوبه بندۍ ده. او صرف دا څه عذر نه دی چې 15 اولاد یې راوړي دي نو دا زیات دي، نه څومره راوړلی شي ثواب کار دی. نو دا خو زنانه چې کمی دي چې کمی مجاهد ساز فیکټرۍ د مجاهدین پیدا کوي، څومره زیات مجاهدین پیدا کوي دغه فیکټرۍ کامیابي دي، او چې څومره کم پیدا کوي نو ناکامه دي. خو بهر صورت کمزوري هم عذر نه دی، ځکه چې هره زنانه وایي زه کمزور یم، هره وایي چې ما ملا باندې درد دی، ما خپو باندې درد دی، ما سر باندې درد دی، نو داسې زنانه نشته چې هغه وایي زه په بدن باندې 100% روغه یم. نو دا کمزوري هم عذر نه دی، او دا عذر نه دی چې 15 اولاده یې راوړي دي. عذر دا دی که ډاکټر ووایي چې که بیا اولاد نور راوړل نو مري ورسره، یا یوه بیماري د هغې سره د اولاد سره زیاتیږي نو منصوبه بندي کولی شي. کني
الله پاک په توفیق ورکړي بیماری نه وي نو اولاد دې راوړي ان شاء الله. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمي قیامت په ورځ باندې به زه خپل امت د زیاتوالي په وجه باندې فخر کوم اوچت سره به یم چې ما امت ماشاء الله ټولو پیغمبرانو نه زیات دی. نو دې کې چې کومې زنانه د کوم مجاهدین زیات پیدا کړي دغه ته به ثواب په آخرت کې هم زیات ملويږي دنیا کې هم. چې ماشوم زنانه خپل ماشوم ته پیمپر اچولې دی پیمپر کې هغه مطلب جی شکور عبدالشکور مفتی صاحب وایي چې پیمپر کې دننه وي نو دننه بهر نه وي نو ماشوم وي نو طواف کولی شي په داسې حال کې ځکه چې پیمپر کې دننه بهر نه راوتې نه وي دغه ګندګي نو بیا بدبو هم نه کوي نو طواف کولی شي ورسره. ماویا طیب افریدی صاحب وی که جماعت د اهل حدیث وي او که د نورو مسلمانانو لکه کومه واقعه چې راغلې ده بعض علما د هغې تایید کړی دی د دې به څه حکم چې د هر چا جماعت دی. ما خو درته ووایې چې هر چا جماعت دی محلې کې چې یو جماعت وي ورسره په هغې کې کسان هم راځي هیڅ قسم پابندي پې نه په لمونځګزار هر قسم لمونځګزار هر ټایم ورته راتللی شي پابندي پې نه واقفینو طرف نه. نو په دې محلې کې بل جماعت ته جوړوي نو دغه جماعت ته نشي جوړوي دا د فقه حنفي مسله ده او که جماعت کې کسان نه راځي تنګ وي نو بل جماعت جوړولی شي محلې والا په مشورې سره. نو ما خو درته مسله واضح کړه او چې بل جماعت ته جوړای باوجود دی چې ستا محلې کې جماعت شته ماشومانو ته پکې سبقونه ویلی شي لمنځونه پکې با جماعت کېږي هغې باوجود ته بل جماعت جوړای نو احناف فرمي چې دا جماعت د مسجد زرار حکم لري نو دغه جماعت په بیا جماعت نه وي نو د داسې نه وي چې جماعت یې وران کړو داسې ویلی چې دوی یو ځان ته یو مورچا جوړول هغه یې ورانه کړله. خو به هر صورت کوواټ ولې چې مونږ څومره پورې تحقیق کړی دی هغه کسانو یعنی جماعتونه دوه ورته آزاد وو هر قسم تاسو هر څه پکې کولی شئ باوجود دوی ځان له دغه تفرقه پیدا کول هغې په وجه باندې نو څوک د دې تایید نشي کولی چې هلته د دې جماعت جوړ کړي. او محمد علی خان صاحب وایي چې محمد اکبر شاه صاحب ته مونږ جواب ورکړ چې هغه ماشوم پیمپر اچولی نو طواف په ځان سره دی طواف کولی شي. مراد علی خان صاحب घर के जानमाज की जगह पर लेट्रिन बनाना कैसा है. کور کې چې کم تا جماعت جوړ کړی دی هغه د جماعت هغې ته جماعت خانه ویلی شي د جای نماز ورته ویلی شي خو بهر صورت چې کله ضرورت شي ته جای نماز بل ځای کې جوړای نو دلته کې هم ته به لټرین جوړولی شي. د جماعت حکم نه لري لکه مسجد دی وقف شوي. جزاک الله. مفتی صاحب محترم زمونږ یو بل ملګری دی خنزلا نوم یې دی هغه وایي چې موږ فی الحال په دوبۍ کې اوسیږو د جمعې لمونځ چې کوم اذانونه دي دواړه اذانونه په یو وخت کې کیږي منځ کې څه وقفه نه وي چې موږ پکې څلور رکعته سنت وکړو وایي نو موږ د څلور رکعته سنت په کوم وخت کې وکړو څه حکم موږ دپاره دی. دا وایي مولوي صاحب چې یاره موږ په دوبۍ کې اوسیږو د جمعې چې کوم اذانونه دي یو د خطبې په دوران کې یو مخکې دواړه په یو ټیم کیږي منځ کې پکې هېڅ قسمه څه وقفه نه ورکوي چې موږ پکې څلور رکعته سنت وکړو څلور رکعته سنت موږ کوم وخت کې وکړو. تاسو بیا څلور رکعته سنت چې کله فرض وشي دوه رکعته سنت تاسو ادا کړئ کم د جمعې ولا څلور رکعته سنت ادا کړئ او دوه رکعته نور ادا کړئ سنت بیا هغې نه پاس په آخر کې د څلور رکعته سنت تاسو ادا کولی شئ. سید خان صاحب وایي چې دا کوهاټ ولا د عربو ولا اهل حدیث دي که د وهابیان دي. په عربو کې الحمدلله اهل حدیث نشته دا چا پروپیګنډا کړی دی هغه مالکیان دي حنبلیان دي شوافع دي یا احناف دي او وهابیان یا غیر مقلدین دا پاکستان کې دي. د دې بنیاد دا دی چې دا جوړ شوي خو د هندوستان نه دي هلته کې نظیر حسین اول هندوستان کې دغه جنډا اوچته کړه نو بیا پاکستان ته راغلل دغه رنګ افغانستان ته نو عربو کې لږ دي مزدوري کوي خو هغلته کې ځان ته اهل حدیث نه وي هلته ځان ته حنبلیان وایي او هلته د امام حنبل فقه باندې ډېر تعریفونه کوي هغه پسې بدرد نه وایي نه امامانو پس چې کله پاکستان ته راشي نو بیا خپل عادتونه کوي. حارث فواد صاحب وایي یو کس د هغه په دوکو یعنی قسمونه خوري او خپل سیز وباسي نو آیا دا تنخواه د
مزدوري دپاره څنګه ده؟ یو سړی دی چې په هغه په نوکرۍ دوران کې دروغ وایي تنخواه اخلي، نو تنخواه ارامه ده که نه؟ او هغه څیزونه چې دوکانداري کوي دوکانداران چې دروغ پکې وایي نو هم دوی ولا دوکانداري حرامیږي، دروغ به پکې نه وایي، نه نوکرۍ کې او نه په دوکاندارۍ کې. محمد احمد صاحب وایي چې انشورنس که داسې وي چې هغې کې سود نه وي. انشورنس داسې انشورنس چېرته دی چې هغې کې سود نه وي؟ انشورنس که داسې وي چې سود نه وي پکې، داسې انشورنس چې هغې ته خو انشورنس نه شي، تکافل وغیره ورته ویلی شي. انشورنس کې خو سود دی نو دې کې مارکیټینګ کول جایز نه دي. عزت الله صاحب کاروبار کې چې څوک دروغ وایي حلال کاروبار یې حرامیږي. مراد علي خان صاحب وعلیکم السلام، او دارنګې پرویز خان سواتی صاحب، سید خان صاحب جزاکم الله. جزاک الله. مفتی صاحب محترم، زمونږ یو بل ملګري دا تپوس کړی دی، وایي چې یو کس چوکیداره کوي، بل کس هغه له راشي مالک تپوس ته نه وکړي چې مالک ته لږ اواز کا، او هغه چوکیدار مالک له ورشي، مالک ورته ووایي چې یاره ورته ووایي چې هغه کور کې نشته دی، نو دروغ وایي. نو چوکیدار چې دروغ ورته وایي په دروغو باندې د تنخواه کې خو څه حراموالي څه حکم نه راځي. چوکیدار ته په ګیټ کولولو بندولو باندې تنخواه میلویږي، په دروغو ویلو باندې تنخواه ورته نه میلویږي. که مالک دې دپاره که مالک دې دپاره چوکیدار وساتي چې څوک راځي نو ما متعلق ورته دروغ وایه، نو بیا خو تنخواه حرامیږي. که مالک دې دپاره ساتلی چوکیداري پې کوي، کله نه کله پې دروغ ووایي نو تنخواه خو په دروغو نه ورکوي، دروغو ګنهګار دی خو تنخواه ورسره حرامیږي نه. نو یا طیب افریدي صاحب، غیر مقلدین یا اشاعت والے پس لمونځ کیږي او که نه دلیل رسره خبره وکړه، قرآن او حدیث نه جواب را. او حدیث کې راغلی دی چې هر یو بدعت چې دی ګمراهي دی، او هر ګمراه سړی په جهنم کې وي، دا حدیث کې راغلی دی. او قرآن کې الله فرمایي ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، څوک چې د دین اسلام خالص چې هغه اهل سنت والجماعت دی نه علاوه بل دین راوړي، ځان نه یې دین جوړ کړی وي، بدعت کوي، نو دغه دین د الله په نسبت باندې قبول نه دی. دا د قرآن دلیل دی. نو لہذا دغه رنګ دغه بدعتیان چې تاسو ذکر وکړو چې د دې دین د الله په نسبت باندې قبول نه دی، نو دې پسې بیا لمونځ کله کېږي؟ دغه غیر مقلدین یا اشاعت والے پسې لمونځ نه کېږي، دا زمونږ فتوا نه ده. احسن الفتوا وګوره، هغې لیکلي آپ کې مسائل اور ان کا حل، محمد یوسف لیدوانی صاحب لیکلي، فتوا حقانیه لیکلي دي، ټولو فتوو لیکلي دي چې کم بدعات کې مبتلا دي دغه خلکو پسې لمونځ نه کېږي. دا فتوا زمونږ نه ده، مونږ نقل کوو، فتوا تاسو ته نقل کوو. امید دی چې وپوه شوي. عبدالله حیدري صاحب د لویر دیر ده د عشر لږ وضاحت وکړو چې کم ځمکه کې څومره دی. کم ځمکه خیرجي ځمکې خو اوس فلحال نشته، خو کم ځمکه چې باران په اوبو باندې فصل کوي په هغې کې به ته 10 حصه زکات ورکوې، عشر ورکوې. او کم ځمکې ته چې ته اوبه ورکوې، د نیر نه ورکوې یا د کوی نه ورکوې، په پیسو باندې اوبه ورکوې، نو په هغې کې به ته نصف عشر ورکوې، یعنې 20 حصه ورکوې. ارشاد ساحل سلرزی صاحب، سیم ایڈوانس جائز دی کنه؟ هم سیم باندې ایڈوانس راشي تاله ایڈوانس راواله او بیا غې تانه لږ زیاتې پیسې کټ کوي، نو دا سود کې نه راځي. دا پیسو په مقابله کې پیسې نه درکوي، د پیسو په مقابله کې د خبرو طاقت درکوي، نو لہذا دا سود کې نه راځي. یو سیز درکوي هغې کې زیاتې پیسې د زیاتو پیسو در باندې خرڅ کړي، نو دا سود کې نه راځي. محمد احمد صاحب، تکافل او انشورنس کې څه فرق دی؟ رهنمایي وکړي. او تکافل انشورنس کې انشورنس دا دی چې په هغې کې قمار دی او سود دی پکې، غرر دی پکې. تکافل هغه دی چې هغې کې سود نشته، قمار پکې نشته، غرر پکې نشته. چې کم عقود دی، عقد دی د انشورنس کم عقد دی، دا د سود په بنا باندې دی. او تکافل چې کم دی هغه طور طریقې، هغه حیلې چې د سود نه انسان په ځان بچ کی، خو یو سودای مقصود هم مقصد یې یو سودا وي،
او سود نه په ځان بچ کی او مقصد هم هغه سودا وي، سود یې مقصد نه وي، نو دغه رنګ حیلې چې دي جایز دي. تکفل لپاره هغه اسلامي حیلې لکه مربحه، مؤجله، اجاره وغیره وغیره، دغه وقف یا تبعرو څومره طریقې دي په دې باندې تکفل بنا دی. نو انشورنس او تکفل کې اسمان او ځمکې فرق دی، یو جایز دی یو نه جایز دی. محب وایي چې لاره یا روډ بندول څه حکم لري؟ شرح مجلا لیکلی دی چې ضرر عام ضرر د پاره با یو د خاص ضرر لږ غوندې ضرر د پاره با یعنی ډیر ضرر دفع کول لپاره لږ ضرر چې دی هغه برداشت کوي. یو ډیر ضرر دی هغه خوکای نو هغې دپاره که تاله مخې ته لږ ضرر راشي، لږ مشکل راشي، تکلیف راشي، نو هغه به برداشت کوي. نو لارې دې دپاره بندول چې دا ظالم حکمرانان چې نن تاسو وګورئ چې په دې باندې هم ژبه نه پرانیزدي چې هغه د الله قرآن په ناروې کې شهید کړلی شو، ور ورکته کړلی شو، او دومره جذبه پکې نشته ایماني جذبه چې هغه سفارتکاران راوغواړي ناروې وله ویې شړي چې ستاسو مونږ ملک هیڅ قسم ضرورت نشته، او څومره تجارتي دوی سره معاهدې دي هغه ختم کړي. دومره وس خو الله ورکړی دی چې زمونږ حکمرانان دومره وکړي چې تاسو سره هیڅ قسم تجارت نه کوو. دا تاسو زمونږ ایمان ګورئ چې آیا زمونږ ایمان کې یا چنګري پکې شته او که نه، سپڼکې پکې شته او که نه. دومره زمونږ حکمرانان بې حسه دي، دومره یریږي به ایمانه دي. نو دا حکمرانان لوی ضرر دی دې لرې کولو دپاره که لږ شانتې عوام تکلیف برداشت کړي او دوی لارې بند شي نو د دې جواز شته. شرح مجلې نه مونږ درته حواله وویله، شرح مجلې کې لیکلي دي چې یو عام ضرر وي هغه به برداشت کوي او خاص ضرر به برداشت کوي عام ضرر دپاره. امید دی چې محب صاحب سر به دې پې خلاص شوي. سراج خان صاحب وایي چې کمیشن اخیستل څنګه دي؟ دوبۍ نه وایي. سراج خان صاحب الله خپل وطن ته سالم او غانم راوله. دغه دعا موږ مسافر دپاره کوو، سالم او غانم. سالم دا معنی چې سلامت بدن سره راشي، غانم دا معنی چې غنیمت پیسې هم راوړي ځان سره، ډک جیب راشي. موږ تاسو له دا دعا کوو. او کمیشن اخیستل روا دي خو هغې دپاره شرایط دي، په اسلامي طریقې به اخلي چې هغه شرایط دي پوره کړي دي. مثلا یو مثال درکوم چې جایز صورت یې دا دی چې بایع ته او مشتری دواړو له پته چې دا سړی کمیشن اخلي. بایع ته به پته چې دومره کمیشن اخلي، مشتری ته به هم پته چې دومره کمیشن اخلي، او دغه کمیشن اخیستونکي به دروغ نه وایي په شي کې، نو بیا کمیشن جایز دی. که دروغ پکې وایي یا پټه باندې اخلي بایع او مشتری ته پکې پته نه، نو بیا جایز نه دی. دا مې درته اصولي قاعده غټه وښودله، انشاءالله چې سراج صاحب پوه شوی به. محمد اکبر شاه صاحب یو سړی چې د ځمکې مالک ته اوس یې بل چاته په نیمه ورکوي او تخم او په مالک وي نو په نور په نیمه دی وي او لو پکې کسان خاص کوي. دا چې زه درته مزارعات ته کلیه وښیم، اصولي درته وښیم مزارعات چې ځمکه د مالک وي او تخم د مالک وي او مهنت و مشقت د کشتکار وي، دغه صورت پکې جایز نه دی چې تخم دا جایز دی او مهنت هم د مالک وي بیا جایز نه دی. دغه صورت چې تا ذکر کړی چې مالک تخم هم د مالک وي، ځمکه د هم دی، مهنت د بل کس وي، مزارعات کې دا صورت جایز دی. او بقر بزر یعنی تخم او دا د مالک وي او مهنت د بل شي، دا صورت نه جایز دی. تا چې کوم صورت ذکر کړی دی په مزارعات کې دا صورت جایز دی. یعنی چې تخم د مالک وي، ځمکه د مالک وي او کشتکاري پکې مهنت پکې بل کوي، بقر غوا او یعنی ټریکټر وغیره د بل شي، نو هغې سره دغه صورت پکې جایز دی. محمد اکبر شاه صاحب غنمو څه وایي؟ غنمو لو غنمو لو باندې دې پوه نه شو. محمد اکبر شاه محمد احمد صاحب وایي چې نن سبا یقینا زمونږ حکمرانو خو به حصه دي، هېڅ نشي کولی. که په دې ځای باندې
د علما کرامو حکمرانی وای نو ان شاء الله دومره کول شو حکمران چې دې سره تجارت مونږ نه کوو تر څو پورې چې توبه دې نه یستل آینده داسې کار نه کوي ملک تجارت ور سره باندې کې سفیران وشړي هغه ځنه سفیران راوغړي تاسو سره هیڅ قسم تعلقات نه ګرځوم بس وس مې در ترسي نه کړي سر در نه کلام کو چې وس مې ورسي نو یورپ ته وس نه راځي چلو دا خو ور سره کول تعلقات ور سره ختم کا د قران او حدیث دا حکم دوی باندې جهاد فرض عین دی په یورپ باندې په امریکا باندې دا بده باندې ګوننګری کی څوک ګوننګری په حکمرانان عوام په الحمدلله نه ګوننګری عوام خو تیار دي جذباتی دي خو ته اجازه ورکا چې په ورشي چې دنیا کوي او کنه دنیا کوي نو حکمرانانو باندې جهاد فرض عین دی په داسې وخت کې چې قران پاک خلق سوزي دی الله کلام سوزي نو دینه بل غټه سستی په بیچ اوس مسلمانان غلي دي نو عوام دومره کولای شي چې یقینا کدا خبره رښتیا وي چې ټي بي ټیلینار دا ناروي وي تاسو خو معلومات وکړئ چې تحقیق ته دا خبره ورسوي چې ټیلینار د ناروي وي نو ناروي بشندگانو ته فائدې رسول موږ د پر قطعا جایز نه دي عوامو دومره وسشتا چې د ټیلینار سیم بیا دنیا کې ختم وي خو اول دا خبره معلومات وکړه چې دا دوی دی او کنه پدې کې نور تجارتی کمپنۍ چې د خپل زنونه برابرې کنه کله کله دروغ پکې خلک وي محمد احمد صاحب پورا تحقیق وکړه کدا ټیلینار سیم د دوی وی دوی چار څه سيزونه د ناروي ولا نو دا خستل جایز نه دي ما ویا طيب افریدی صاحب معقول وجه سے معقول وجه دا کافر دی او کانا او بدعت سوک کوي یعنی مقلدین کې اشاعت ولا دوړه بدعتیان دي افراط او تفرید چې سوک کوي په دین کې دا بدعتیان دي لکه بریلیان پکې زیاتواله کوي د غیر مقلدین کمواله پکې کوي حکومت پکې داخلي نو نوې حکومت داخلي په اسلام دین کې نو دوړه بدعتیان دي کافر ورته نشي ویل البته کفر دوی دوړه تکفیری فرقې دي دوی یو بل باندې کفر فتوی لګي دا کفر فتوا دوی باندې واپس راشي حدیث کې مسلم شریف کې راغلي څوک چا باندې کفر فتوا لګي پاغه کې ځای نه واپس دل راځي دغه بدعتیان چې په بل چا باندې کفر فتوا لګي د دې فتوی په وجه باندې کفر فتوا په دوی لګول کرینا عبید الله حیدری صاحب کم از مکه چې د نهر نه اوبه ورکوي چې په دې پیسې نه خرج کیږي صرف مهنت پرې کیږي بیا څه حکم دی د کې اختلاف دی متأخرینو مفتیانو صاحبان بعضې وایي چې نس کې راغلي حدیث کې چې صفا راغلي چې نهر اوبه چې ورکوي که پیسو وي او که غیر پیسې چې نهر اوبه ورکوي نو ته به نصف او شرط بعضې علما یې چې هغې علت دا دی چې نهر اوبه په پیسو باندې خرڅې دی نو به هر صورت نو صحیح خبره زمونږ په نس باندې دا دی چې نهر اوبه ورکوي که پیسې دې پرې لګي او که نه نصف او شرط به که پوره اوشر ورکوي نو خلک په دې باندې ثواب به دې کي خو دا باندې غاړه د خلاصېږي په نصف اوشر باندې د دواړه اقوال پکې شته بشیر الله نمی بانډ حرام دی که نه بالکل حرام دی حرمت وجه دا دی نمی بانډ د بانډونه چې کم دی دا حکومت خرڅوي یو رسید دی حکومت په خلکو باندې خرڅ کی چې دا رسید دی یعنی تا مال 1000 روپۍ راکړې زه د 1000 روپۍ قرضدار یم تعالی دا رسید درکې دی ته بانډ ویل شي او تا پیسې حکومت ته لاړې شي حکومت سره به تور قرضا پرتی قرضا ور سره امانت ور سره پرتی نو کله چې ته غواړې بل چا باندې د قرض ور شړل شي خرڅول شي نو دغه قرض چې تا حکومت سره دی دا په دې باندې تعالی بانډ باندې پیسې زیاتی کنه ګټه درکې نو هغه ګټه په درکې تا ور سره قرضا دا سود دی او کله کله په قراندازي وکي نو دغه لګې پیسې ډېرې پیسې ونیسي دا قمار دی او کله کله پته نه ګټه نه وکي ایسه پته نه لګي دا غرر دی نو درې ګونهونه دي پکې امید دی نو علما او طلبه پوهیږي شاید کته بشیر الله صاحب عالم وي یا طالب او پوه شوی که عوام نو بیا علما سره رجوع کو امام صاحب بده او پوهی چې دی کې سود هم دی قمار هم دی غرر دی دا حکومت سره قرضا دستا پیسې په قرضا باندې نفع اخیستل دا سود دی او مفتی حفیظ الله صاحب ته وایي چې اشاعت او وهابیانو پسې لمونځ نه کیږي د آیات نه خو شیعهګان هم استدلال کولی شي د اشاعتیانو یو بدعت وښیه په دلیل سره ښه یو بدعتیان بدعت دوی کې ډېر دي خو یو لوی بدعت دا دی چې زمونږ اهل سنت والجماعت اولیاء کرام د هغې قایل دي اولیاء کرامو د وسیلې هم قایل دي نو دوی دا نه مني دا کموالی کوي په دې کې اشاعتیان صاحبان
نبی علیه صلوات و سلام په خپل قبر کې په جسد عنصري سره په خپل جسم سره مبارک سره دنیا کې چې کم جسم او سره د روح نه بغیر خو ژوندی نشي پاتې کېدی نو دا ژوندی دی په قبر مبارک کې ځینې اشاعتیان وایي چې نه دا په علیین کې دی نو دا په دین کې کموالی کوي یا زیاتوالی کوي پکې دغه بدعت شو او اهل سنت والجماعت اجتماعي عقیده فتوا پیدا ده نن سبا چې سما متعلق هغې نه هم دوی انکار کوي او سراسره عملی طور باندې د دیوبند سره هم تعلق نشته ځکه چې علماء دیوبند دا درې شعبې اسلام خورولو لپاره په درې شعبو کې کار کوي علماء دیوبند اول نمبر عظیم الشان شعبه هغه د عوامو دپاره چې کوم عظیم الشان چې عوامو دپاره هغه د تبلیغ شعبه ده نو دغه بدعتیان د تبلیغ انکار کوي تبلیغ ولپسې بدرد وي او کني تاسو مفتی د اشاعتیان یو مفتی دی او هغه ویډیو چلیږي را چلیږي نو ریونډیانو ته خنزیران ویلی دي څوک چې ورته بدرد نه وي ته خنزیران نو علماء دیوبند دین خورولو لپاره په درې طریقو روان دي دعوت تبلیغ نو هغې دوی مخالف دي یا خانقاه والا پروګرامونه تزکیه نفس لپاره نو دوی د هغې مخالفت کوي یا په سیاست کې د علماء کرامو جماعت جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی دی یا جمعیت علماء اسلام سین نو دوی د جمعیت علماء اسلام لوی اداره د علماء دیوبند د سیاست دین خورول دغه مخالفت کوي نو دیوبندیان په کم ځای کې شول المهند علی المفند کما قید دی شاتیان دغه نه هم منکر دي نو دارنګ او غیر مقلدین خو هغه حفیظ الله صاحب هغه باندې خو ته پوهی چې هغه هم بدعتیان دي نو امید دی که دینه تاسو رجوع کړل نو زه به انشاءالله خپل خبر رجوع کوم که کومې خبرې مونږ وکړې د دې جواب دا نه دی چې تاسو وایئ ستاسو فلانکی ملا صاحب د تبلیغ پسې خبرې کړې مونږ فلانکی مولا چې تبلیغ پسې خبرې کوي مونږ په هغه باندې لعنت وایو مونږ فلانکی مولا صاحب چې په سیاست پسې سیاست هم دین د خبرې کوي بدرد وایي نو مونږ هغه باندې لعنت وایو او زمونږ فلانکی مولا چې کنځلې کوي ستاسو کسانو په شان باندې مونږ پې لعنت وایو ښه تاسو لنډ جواب دی چې فلانکی مولا مو وګوره فلانکی مولا مو وګوره ښه فلانکی وي که فلانکی وي چې څوک بد تبلیغ پسې بدرد وایي خانقاه پسې تصوف پسې بدرد وایي نو مونږ هغه باندې لعنت لیږو ځکه الله پاک پې لیږلی تاجدار علي صاحب وی چې جمعیت لارې بندول ټیک ټیک نه جواب مدر کاول نه د پروګرام وانه ورېده شرح مجله حواله مې درکړه چې هغه کې لیکلي دي مونږ احناف یو چې ډېر ضرر ختمولو دپاره به لږ ضرر چې دی هغه برداشت کوي نو نن چې کم ضرر مهنګایي ده بېروزګاري ده نو تا لکه چې د پلار په جیب باندې جیب نه پیسې راخلي په بازار کې لګای کله پیسې خپله وګټې محنتو کې پته به درته ولګي چې نن سبا څومره ضرر دی تکلیف دی دا تکلیف لرې کولو دپاره الله شان لارې یو ځای کې لاره بنده شي نو د لږ غوندې یعنی ضرر چې کم خاص ضرر وي هغه به تحمل کوي برداشت به کوي عام ضرر اخوا کولو دپاره دې حواله مونږ درکړه نو که به پوه شوی وي دا تعصب نه کار ما اخله سهیل احمد صاحب الله پاک دې مونږ ټول د تعصب نه په امان کي که دغه تعصب وي چې وایي چې تبلیغ پسې څوک بدرد وایي هغه ښه نه دي څوک تصوف پسې بدرد وایي ښه نه دي څوک په سیاست پسې بدرد وایي نو ښه خبره نه ده نو دا تعصب وي نو دا تعصب خوار یو مسلمان کوي بیا ابو شهاب وزیری صاحب مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شفیع الرحمن یم د سعودي نه ما تقریبا 100 ورځ واره مخکې په میسنجر سوال کړی و د حج په باره کې د هغه جواب میلاو نه شو الله پاک تا خپل وطن ته سلیم و غنیم راولي که دلته په دې خبرو به ځای د خپل سوال لیکلی وی نو موږ ته به یاد شوی وي محب وایي چې جهاد فرض عین شو نو د حکمران اجازت ورله چا شرط کړی دی علما کرامو شرط کړی دی حکمرانان اوس تا باندې لمونځ فرض عین دی او که نه اوس چې زه په کمرې کې بنده وم چې لمونځ په وخت کې نه تا او بدر کوم نه د لمونځ ته پرېږدم باندې نه کپړې در کوم بلکل محبوس دی کوم نو تا باندې خو لمونځ فرض عین دی خو د ما د وجې نه چې ما نیولې یو ځای کې قید کړی نو زه ګناهګاري کې ته خو نه ګناهګاري یې که نه نو دارنګې هم جهاد فرض عین دی خو حکمرانان مونږ نه پرېږدي نه اجازت راکوي نو مونږ نه پرې ګناهګاري دوی ګناهګار دارنګې روژه ده تا روژه ونیوله یو حکومت یا څوک
ظالم سړی دی هغه درته وایي چې روژه به نه نیسي په زور دی وژنه دی نو ته په دې وجه باندې په تا باندې بیا روژه نشته او ګنهګاري هغه سړی چې څوک ترې منې کړي هر یو فرض عین چې څومره دی نه د بل سړی منې کولی شي که په زور باندې چې منې دي که ګنهګار دی نبي علیه صلات وسلام عمرې ته تلو نو یو کافرانو مشرکانو عمرې نه منې کړه نبي علیه السلام بل کال ته هغې قضا راوړه نو دارنګې حکمرانان تا منې کولی شي چې منې کوي ګنهګارېږي په هغه باندې او محب صاحب الله پاک دې تعالی بصیرت و فقاهت نصیب کړي دغه بدعتیان چې څومره دي که اشاعتیان دي که غیر مقلدین دي دې سینې ډېرې تنګې دي پورا په اسلام کې دخیل نه دي پورا اسلام یعنی هغه تصویر یې مخې ته نه تنګ دسته فیصلې جهاد فرض عین دی ورځئ څنګه ورځئ حکمرانان دې نه پرېږدي کوم ځای ته ورځي حکمرانانو اجازه ضروري دی ګنهګارېږي په هغه امید دی چې اوس به پوه شوی حکمرانان ړنګولو دپاره ختمولو دپاره تا ته الله پاک اختیار درکړی دی هغې ته مخې ته راشه چې هغه جمهوریت دی دغه جمهوریت چې دی طریقه د انتخاب دی دغه خلک کفر وایي ورسره هېڅ قسم دلیل نشته چې کفر زهیر رحمان وایي چې عقیقه څومره وخت پورې کولی شي اومه ورځ عقیقه وکړه که بیا پاتې شوې احناف وایي چې خیر دی بیا اووه ورځې پسې بیا کولی شي بیا 21 دریم ځلې بیا په 21 باندې راځي نو 21 ورځ باندې بیا هم کولی شي دې نه بعد چې تېره شي بیا عقیقه نه کړي صدقې کولی شي خو عقیقې حکم به یې نه وي مولوی طیب افریدي صاحب وایي دا څه وایم اړه کمې بدعت یې کړی دی او که زما وضاحت پکار دی بدعت خو ستاسو کوئ حتی ډګی بابا وایي اینې تاسو دلیل لا دی چې کله تاسو ته څوک وایي چې دغه کار غلط مه کوئ نو تاسو وایي تاسو ډکی بابا فلانکی بابا دا کار کړی که بالفرض کړی وي هغه دا کار نه دی کړی مونږ ته پته دی که کړی یو مونږ خو غلط کار ته غلط کار وایو خو ډګی بابا دا کار کړی چې د بدعتیانو خلاف ولاړو الله پاک دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي مونږ هغه تحقیق کړی مونږ نور نه پېژنو خو دومره مونږ اورېدلي چې هغه د بدعتیانو خلاف کلک ولاړو ستاسو هغه له غوسه راځي چې تاسو ته مونږ کم ځای کې ستن ووایو نو تاسو فورا هغه په قبر کې نه معاف کوئ ډګی بابا جي مولوی طیب افریدي سماع الموتى اتفاقی مسله په دې بنا باندې نه چې صحابه کرامو په اتفاق و ما درته وایي چې السنت والجماعت په اتفاق کړی دا ما درته وایي یا دیوبند علما کرامو په اتفاق دی اتفاق هغه اتفاقی مسله علما دیوبند ټول په دې باندې اتفاق دی جی اثر خان صاحب ته ورته خپل جواب ورکو چې راشه بیا به جواب درکو جی په جوړوبو مسا کول اریان صاحب قطعا جایز نه دي په جوړوبو باندې مسا جایز نه ده که چا پې کړي نو اودس یې نه کړي عبید الله حیدري صاحب تاسو ښکلې خبره ورته وکړه ضروري مسایلو تپوس کوئ چې تا ته فایده رسي امامان چې په جوماتونو کې د هغې ته فایده رسي عامو خلکو ته مسافرو ټولو ته فایده پرې رسي دغه د فرقوریت سوالونه مه کوئ او سیاسي سوالونه مه کوئ ټولو له پته دی مولوی طیب افریدي صاحب بیا راغی وایي چې آیا بدعت دې ته وایي چې دیوبند علما ورته بدعت وایي بالکل چې علماء دیوبند ورته بدعت وایي د علماء دیوبند جوړ شوي دی هغه وخت کې دي چې کله بدعت عام شو بریلیان راووتل غیر مقلدین راووتل د امریکې په ایبا باندې او بل هغه مرزیان راووتل نو دین یې پاک کړل سنت والجماعت خلکو ته وښوی بدعت وایي خو دا بدعت دی او دا صحیح دین دی یقینا چې علماء دیوبند وایي هغه دین دی او چې علماء دیوبند نه وایي چې دا بدعت دی بدعت دی مولوی طیب صاحب ته خپل سوال له خپله جواب وکړو ایان خان صاحب ته جواب ملاو جزاک الله مفتی صاحب محترم زمونږ یو بل ملګری دی دا تپوس کوي چې یو کس ته پاکستانی دی او بار ملک امارات کې په عربو کې د پولیس والا ډیوټي کوي یعنی سیډي کوي ولته کې بل پاکستانی مجرم ونیسي څو وخت پس پاکستانی چې کله کور ته راشي یا خپل پاکستان ته راشي نو د باندې چې کوم دی د خبرې کوي چې تا بار ملک دغه سیډي د کوله ما باندې زمونه لګي په هغه ټایم کې چې کوم ځکه سم ورته کوشم چې دا کار زنه کومه نشه کوله قسم چې تا نوکري کوله په سیډي کې نوکري جایز ده نظم و ضبط هغه دپاره چې نظم و ضبط راولې ټیک دی خو لیکن ته دروغ باندې قسمونه خو نشې کولی که نه ځان په بله توریا وکړه څه طریقه کار وکړه خو قسمونه په دروغو باندې مه کوه ځان ته بچ که که دروغو د قسم وکړو نو ګناهګارېږي
جزاک الله. بل مفتی محترم د یو کس ته کرامت نوم دی خیبر جنسي نه دا تپوس کوي وایي چې یو پولیس والا دی په چیک پوسټ باندې رشوتونه اخیستل، اوس یې توبه ویستې ده نو چې توبې نه پس وایي دی به په کومې طریقې باندې رشوتونه خلکو ته واپس کوي؟ داسې کس لپاره معلوم نه د ډېر خلکو نه پیسې اخیستي چې توبه کړې د الله پاک ته استقامت ورته نصیب، نو د خپل یو اندازه ولګي چې تقریبا به ما 1 کروڑ روپۍ رشوت اخیستي ځان سره دی ولیکي په کپای باندې، بیا چې کله حلال پیسې دی ترازی نو لګ پیسې د صدقه کوي نو هغه نه د منحه کوي منفي کوي دی دا رنګ به ان شاء الله الله پاک رزق کې برکت واشي او توبه او قدم مر شو هم الله پاک به معاف کی ځکه چې د خو اراده کړی پیسې واپس کولې ورو جنید جمشید صاحب هم دغه کار کړو، تقی عثماني صاحب تراغه چې ز څه کار وکړ ورته دا طریقه خو دل چې یو زین کې وساته چې ما دا کور جوړ کړی د دمر پیسې ما په غانو باندې ګټلې دي غانو باندې نو کومه کپړو کاروبار دي شروع کړي حلال پیسو نه صدقه کو دینه منفي کاغه خپل ژوند باندې هغه پیسې ختم کړي حرامي صدقه کړي ثواب باغه چا ترسي چانه تا اخستي او تبت اخلاص شي تا هم ثواب رسي ځکه چې ته ګناه نه ځان بچ کړي. جی جزاک الله. مفتی محترم زمونږ یو بل ملګری دی تاسو کوي د ملاکړ نه خالد نومې دی وایي چې د جمعات چاندا ما سره جمع کیږي محاله کې بل څوک جمع کېدلو غاړه ورته نه ږدي نو زه ځان سره مکمل چنده په کاپي کې لیکم خو دغسې دکان کې په ګله کې میخي هغه زه استعمالولی شم که نه خامخا لګېږي را لګېږي نور ما سره مکمل ساتلی څه لګي را لګي زه بیا هم جومات کې لګوم. د جومات چندا چې ته ستې ثواب د کېږي نو ته هغې نه لګولی خو نشته که نه البته که جومات کمیټي تا هغې دپاره مقرر کړی چې د جومات چندا جمع کوه تا ته به دومره اجرت میلویږي هغه اجرت به ته اخیستلی شي نور په پټه باندې په خپله مخه باندې چندا جمع کوي او هغې نه پیسې لګوي ځان دپاره یې نشي لګولی جومات دپاره لګولی شي جومات دپاره چې ستا څنګه خوښه جمع کوی هم جومات دپاره لګوه او ځان دپاره بغیر د واقفینو اجازت نه بغیر تاسو استعمال نشي کولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضیاء الرحمن صاحب چې اودس دوران کې چې اودس بیا مات شي نو سره نه به اودس کوي که نه سره نه بس بیا اودس کوي. جزاک الله. مفتی محترم خلیل احمد یو کس ته تپوس کوي چې زکات نه بچ کېدلو دپاره خپلې پیسې بل چاته څوک قرضه ورکړي نو دغه پیسو څه حکم دی؟ ضیاء الرحمن صاحب چې څوک معذوره دی یعنی هغه اودس په دوران کې هغه اودس ماتیږي هغه ول اودس نه ماتیږي چې روغ سړی دی منځ کې اودس مات شي سر نه به کې معذوره سړی چې دی هغه خو روان یا هوا ته روانه یا وینه ته روانه هغه خو اودس به وکړي بس هغه لمنځونه پې کړي. تاسو وویلې ما دا وویل مولوي صاحب چې د خلیل احمد نوم دی زکات نه بچ کېدو دپاره وایي خپلې پیسې بچ خلیل احمد صاحب وایي چې الله پیسې په قرض ورکړي زکات نه ځان پې بچ کړي په دې خو ته نه بچ کړي ځکه چې زکات کمې پیسې تا چا ته قرض ورکړي نو ملکیت خو ستا دی که نه نو دې زکات په ته ورکوی هغه قرض چې هغې تاله بالکل یقین نه وي چې دا مالوي ته وایه چې بس ډوبې شو ورکې شوې هغې به تا باندې زکات نشته کومې پیسې تاله واپس راځي میلویږي هغې خو به ته زکات ورکوی هر کال به ته زکات ورکوی که تا سره پرتې وي هم زکات پې ورکوی که بل سره ملکیت خو ستا دی که په دې باندې زکات نه بچ کېدلی نشي او زکات نه بچ کولو دپاره کمې حیلې دي دا د اسلام د مزاج خلاف دي په دې سره د زکات نه نشي بچ کېدلی دا حیله لکه خپلې ښځې ته یې ورکړي ملکیت یې وګرځي سبا به ته زکات ورکوې نن خپلې ښځې ته وایي زما مال ستا شو دا حیلې چې کمې دي دا جایز نه دي په اسلام کې زکات نه په ځان بچ کړي سود نه چې په ځان بچ کړي یا ګناه نه په ځان بچ کړي حیلې جایز دي او بعینه دین نه اسلام نه او اصولو نه احکاماتو نه په ځان بچ کړي دا حیلې جایز نه دي او تا وله خو حیله نه ده هغه خو قرض چاته ورکړي هغې خو به خامخا ته زکات ورکړي. شهریار جان صاحب وایي چې چا په زړه کې ځای پیدا کولو لپاره وظیفه وښیه چې هر چا سره تا کار وي او شری برابر کار دی نو هغه باندې اوه پیرې دا چې چوف کوه دم کوه انشاءالله ستا په زړه کې به تا لپاره رحم وي یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود یاد شو کنه یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود دا اوه پیرې وایه پې دا حکیم محمد اختر صاحب الله د جنت الفردوس ورکی اوچته مرتبه ورکی دا غو وظیفه ده چا باندې چې ویله دې سره به زړه نرم کیږي یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود بحق فلان بحق نبی رسول الله حق مفتی حفیظ الله صاحب بحق فلان بحق انبیاء و رسول دغه چې کوم عبارت ته د دې تاسو په معنا باندې صحیح پوهیږئ نه په مطلب یې نه پوهیږئ
نو دلته دې مونږ ته جلد صحیح دی عبارت صحیح دی خو تاسو په د مطلب باندې پوهیږئ د الله پاک په چا باندې حق نی وسیله بیل شی د حق بیل شی. جزاک الله. مفتی صاحب محترم پښتون کې پکې دا وایي زکات باره کې چې کوم د ذنب الاجزا دپاره څه ټیم یا کال دا شرط دی او که نه دی شرط او ذنب الاجزا باندې که زکات ورکړی که ذنب القیمت ورکړی کال به پې تېرېږي کم مال تا سړي چې کال پې تېر شي تا باندې. مفتی حفیظ الله صاحب تا ما ته دا ماته ووایه چې تا ماته ټلیفون نه وکړی چې 19 تاریخ تا ماله خبره ونه کړه چې زه به راځم او مفتی ابل مفتی صاحب به راولم چې کم رشید ګړی کې چې دی مناظرې کم غچې ورکوي چیلنجونه ورکوي مفتی هغه تاسو ملګری چې کم دی ماته ذهن ته فیضا محمد صاحب تا ویل چې هغه سره زه خبره کوم نو مونږ دواړه درځو به انشاءالله 19 تاریخ ما درکړه ما درته وایي چې تاسو ته به زه خدمت وکړو. نو تا نه بعد په ویډیو کې 3 قسمونه کړي والله بالله تالله چې ما ټیم نه دی ورکړی نو دغه قسمونه کول تا لپاره جایز دي. ته تا ماله ټلیفون کړی و که نه په ټلیفون مونږ خبره د مناظره وشوه که نه مناظره له به راځې تا ویل زه به درځم فیض محمد صاحب ما ویل چې هغه له ما نمبر ورکړه بار بار درته ویلي نو هغې نه بعد بیا تا وویلې چې یاره ما ټیم نه دی درکړی ځه اوس یې په لایف پروګرام کې راغلی اوس ته مونږ ته وخت وښیه کله به راځې ټیم وښیه وخت د دې کومنټس کې راولیکه کله به راځې چې تا سره مونږ په دې وکړو چې تاسو دیوبند سره هېڅ قسم تعلق نشته په دې مناظره وکړو او کله چې راځې دلته کومنټس کې ولیکه او مونږ به انتظار کوو انشاءالله. تا خپل نمبر خو ورکړی و که مونږ په لایف پروګرام کې 2 نمبر درکړی چې راتلی شي او ما نمبر خو تا سره شته حفیظ الله صاحب نو لہذا ته کله به راځې به کومنټس کې ولیکه فیض محمد صاحب تاسو به کله مناظرې دپاره راشئ په ټلیفون باندې په ویډیو باندې مناظرې نه کېږي ښه او جی دا د مسایلو پروګرام دی پروګرام دې سره خرابېږي مناظرات لپاره راشه که رښتیا باندې مخلص یې چې دا مسله سره خلکو نو دلته راشه یا به زه رجوع کو یا به تاسو رجوع وکړئ مسله به ختم شي چې به کومه مسله باندې کوي راشه. स्टूडेंट के लिए बैतुलमाल के पैसे ठीक है या नहीं एहसान खटक बैतुलमाल पैसे न सब मुराद दे बैतुलमाल हो पाकिस्तान की निश्त ज़कात पैसे او چې کوم غریب سټوډنټان دي هغه زکات پیسې استعمالول شي په من سبق ویل شي دنیوي امور دي هغه په حل کول شي. और ज़ियाउर रहमान से वही दौरान निकाह लड़का खुद मौजूद हो तो क्या इसके लिए 2 गवाह बनाना ज़रूरी है कि ज़रूरी है कि सड़े और जीने अलग को जीने द्वारा मौजूद 2 गवायान बोर सर नूर हम भी अलबत्ता इमाम چې کم دی چې کم نکاح خوان دی دا نام گواه جوړېدلی شي نکاح به هم تړي گواهی هم کولی شي. ابو عدنان صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حفیظ الله صاحب چې تا ما خو درته ټیم درکړی و که تا نه و راکړی تا وویل چې صحیح دی زه فیض محمد صاحب سره خبره کوم اوس ټایم راکړه که نه مسله وی هندوستان کې مې 100 غزه ټوپ ویلی یو سړي ویل ستا په شان و حفیظ الله صاحب زه خو ته ډېر څه نه وایم مفتي منیر شکیر صاحب زه ډېر قدر کوم هغه په شان ټوپی دی په سر کړي خو ته بار بار رالی اوس تا هندوستان کې 100 غزه ټوپ ویلی دی که نه نو اوس دا غز دی او دا میدان دی اوس ټایم وښیه کله به راځې ټیم وښیه په دې کې دا کومنټس کې ولیکه ستا والا اورېدونکي ټول به یې وویني چې حفیظ الله جان صاحب خو ډېر تکړه فیض محمد صاحب راوله ته راوله ته راشه دلته کې او ټیم ولیکه چې په دې ورځ درځم سبا راځې بله ورځ راځې اوس دا غز دی دا میدان دی سله ټیم ضایع کوي. محمد صاحب وایي مفتی صاحب که څوک واده نه مخکې دا ووایي چې په خدای مې د قسم وي که ما فلنکۍ جینۍ سره واده وکړو بیا یې هغه جینۍ سره واده وکړو آیا مفتی صاحب په دې خانیسېږي یقینا خانس شو قسم کفاره به ورکوي په مستقبل باندې چې څوک قسمونه خوري نو دا یمین منعقده ده نو دی به دې کفاره ورکوي او چې په مزي باندې خوري دا سخت قسمونه دي د دې قسمونو کفاره نشته په دې ډېر سخته ګناه ده. ابو شهاب الوزیری صاحب مفتی صاحب سوال دا دی چې یو کس د پلار لپاره حج بدل غوښتل حج په پلار نه فرض او نه وصیت کړی او دا بچی لاړ د حج لپاره په حج اشهر حج کې عمره وکړه او حج پرېښود دا څه مطلب دی وجنه د عذر د وجنه او بچی خپل فرض حج ده خپل چې فرض حج ادا ک
پلار د پر اراده وا چې زه به نفلي حج کوم نو نه یې وکړو نو ګناهګار خو نه شو عمره یې وکړه هغه د ثواب پسې ولي او نفلي حج به ته هم چې کوې پلار دې چې وفات شوی ځان دپاره به حج کوې ثواب به پلار پسې لګې نفلي حج دې ته ویلې او چې که وصیت یې کړی او حج په فرض وي نو ته به پاکستان نه ځې سعودي نه ځنه خلک سعودي کې پلار یې وصیت وکړي مړ شي نو سعودي نه بیا حج نشي کولی خو ستا مسله جدا ده تا وله دا ده چې تا دپاره بس عمره دې وکړه واپس راغلی نو د پلار وصیت کړه نو په حج فرض نو تا دپاره جایز ده شهرجان صاحب چا په زړه کې ځای پیدا کولو دپاره مې وظیفه درته وښودله چې اووه پېرې وایه چې یا سبوحو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو دا اووه پېرې وایه نو انشاءالله بیا پې چوف کوه نو زړه کې ورته لاره پوهېږي چا ډاکومنټس مسله یې دغه برتۍ مسله زیات تر وي که نه کاغذونو مسله یې ایرپورټ کې ګیر وي نو د ذوالفقار نقشبندي دامت برکاتهما د هغه وله وظیفه دا ده چې 3 ځله پې وایه چې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون 3 ورې دا وایه نو انشاءالله دې سره به تا وله کاغذونو باندې دومره نظرثني زیاته نه کوي ټایم به دې نه ضایع کېږي انشاءالله چې تاسو له به جواب ملو شي مفتی حفیظ الله صاحب انشاءالله ورک شوي که نه شهیر جان صاحب جواب تا ته ملاو ابو عدنان وایي شاګردانو نه جرمانه اخیستلی شي نه جایز نه دي جرمانه زمونږ احناف مسلک کې چا نه اخیستلی نه شي ماشومانو نه اخیستلی نه شي جرمانې که ته اخلې چې پابند شي دا ماشومان نو دا به کال پس بیا ورکوې ځان سره به د امانت یخی پکې بکسې کې ورکوې بیا مفتی حفیظ الله صاحب ما جواب درکړی او ستا عبارت کې ما غلطیانې راویستې وې مخامخ راشه مناظره د نظر نه ده مخامخ سره کینو یو بل ته ګورو راګورو بیا به تا ته زه وښیم چې تا ما غلطیانې راویستې نو زه په پښتو کې خبرې کوم نو کله کله د عربۍ اصطلاح چې دا پښتو په اصطلاح کې بار بار مونږ استعمالو لکه مقابله چې دا مونږ مقابله وي هر خلی مقابله نو تا داسې غلطیانې راویستې ته راشه مناظره وکړه په دې خبره باندې چې تاسو دیوبندیان قطعا نه نو په دې باندې مناظره وکړه راشه او ټیم ولې اوس نه راکوې زما طرف نه که ټیم غواړې درته ټیم وکړم سبا راشه 11 بجې ته انشاءالله راشه ځای درته زمونږ معلوم دی زما نمبر در سره سبا ته فیدا محمد صاحب 11 بجې راشئ زما طرف نه 11 بجې ټیم دی که را نغلې بیا قسمونه نه خورې ښه یا ته راته ټیم وښیه ښه ناست یم حفیظ الله صاحب چې کښېنه ماړه نو کې ناست یم نو ماته د ټیم خو زه به ورشم چې ماته د ټیم په دې ټیم د ځای ته راشه نه ټیم خرابوي پروګرام ټیم خرابوي جاوید خان صاحب دا کور والا سره چې په حیض دوران کې کورولۍ کوي ګناه شته یقینا ګناه ده ګناهګاریږي په دې باندې سخته ګناه ده قرآن حکم دی که نه فاعتزلوا النساء فی المحیض زنانو نه بیلیږي حیض په حالت کې جی بالکل محمد محمد سے بالکل جواب بیا نه ورکوم ما خو ورته بس حجت په تمام کوي ته ټایم راکړه ما ټایم ورکړه 11 بجې سبا راش یا دې وخت او ټایم دی راکړي دې نه بعد دله جواب بیا نه ورکوم سید صاحب مهرباني جی اشم عبدالشکور سم مسله خو مونږ بیان کړه ما ته ستا نوم یاد دی مفتی عبدالشکور مسله تاسو ولا ذکر شو بل په آخر کې مولوي صاحب د سلیمان د تپوس کوي د سیمونو باندې قرضه دا خو ځل جواب هم شو سیمونو باندې قرضه اخیستله او بیا مثلا خپل سیب نه در سره قرضه 15 روپۍ والی نو د در 19 روپۍ کټ کوي دا سود کې نه راځي پیسو په مقابله کې پیسې نه دی ښه دا خبرو طاقت دی البته په سیمونو کې خلک 0 روپۍ په اکاونټ کې کېدی بیا فری منټونه ورکوي دا سود کې راځي دا ورسره 1000 روپۍ ته به طور قرضه دي یا 2000 روپۍ به طور قرضه دي ورسره دي دوی په هغې سود درکوي نو سود پینټونه درکوي د سود کې راځي نو دغه مسایل خو مونږ ذکر کړي مفتی عبدالشکور صاحب بله مسله بیا ولیکه دا مخکې تیر شي بیا چې رړو مخکې تللی بیا ته زر ولیکه انشاء په بوسو کې عشر نشته عاطف الرحمن صاحب د بوس چې کم دي صرف او صرف په دې کې عشر نشته نوره چې ځمکه نه هر سره وځي فصل کې خو به ورکوي هر څه کې خو په بوسو کې عشر نشته
د مفتی عبدالشکور مفتی ستاسو مسله کوم ځای کې ده؟ که تاسو بیا راولیکله نو انشاءالله موږ به جواب ورکړو. موږ پکې پیدا نه کړه. جاوید خان صاحب وایي چې مفتی صاحب زما دکان ته زړه نه لګي، څه وظیفه راکړه او دکان مې نه چلیږي. دې دپاره چې تاسو سهار او ماښام اووه پیرې قل هو الله وایه. سهار چې ته قل هو الله اووه پیرې ووایې نو ماښامه پورې به شیطان چلونه در باندې نشي چلولی، نفس هم ماښام یې چې لس پیرې ووایه قل هو الله نو به ټوله شپه به د شیطان نه په امان یې وسوسو نه. قل هو الله وایه او برکت دپاره چې کور ته دننه کېږې نو السلام علیکم وایه، که تش کور وي هم السلام علیکم وایه، قل هو الله هم تېروه. نو الله پاک ته ستا دکان کې برکت وشي. اسحاق ارشاد ساحل سلرزی صاحب وایي چې قضا مونځ کم ټایم کې راګرځول ښه دي. اوس سهار لمونځ درنه قضا شو، هر وخت به نه کله نه کله سړي نه قضا شي، نو قضا شو درنه نو چې کله راپاسېدې نو ته یې بیا وکړه که نه چې کله راپاسېدې. خو که د 12 بجو نه مخکې سړی 11 بجو نه مخکې د قضا کوله نو سنت ورسره قضا وکړه، فرض و. که 12 بجو ټیم واړېدو مسبخین قضا کوي یا مازدیګر کوي نو د سنتو قضا بیا نه کوي سهار لمونځ. نور هر وخت کې چې کم مکروه وختونه نه دي په دې نه علاوه ټولو وختونو کې ته قضا لمونځ کولی شي. دا جوارو په ټنډو کې جوار فصل نه به ورکای هغه هم بوست کې راځي، یعنی جوارو نه چې کم فصل دته تخم دته اخوا کنه هغه نه زکات ورکا نو هغه چې کم ټونډ دي پغه کې زکات نشته زکات په بوسو کې راځي. دا غنمو بوس ټونډو نه بوس جوړیږي او دا غنمو د ټونډو نه د ټونډو کې زکات غیا د پر چې وکړي نو مده ځمکه نه چې ارث شره وزي غیا ولا چې هغه کې ورکای به بوس بیل شي چې کله تخم ته فصل نه و بیل شي نو غیا کې زکات په ورکای لسم وشر پکشتا دي. جی خای دعا به وکړو الله پاک ته. ما درته د شکر صاحب تاسو ولا بار موقع ته کوم مسله وتا پکې ورونه لګله. الله پاک کې دعا به وکړو الله پاک ته زمونږ قرآن او حدیث پوهه نصیب کړي. الله دې مونږ ته قرآن او حدیث باندې عمل توفیق نصیب کړي. یا الله زمونږ اوریدونکو چې څومره دی آیت علم نصیبا کړي، په علم باندې عمل نصیبا کړي. یا الله زمونږ هر قسم شرور نه یا الله مونږ په امان کې زمونږ اوریدونکو چې څومره دی یا الله بیروزګار دي روزګار ورته نصیب کړي. یا چا روزګار شته روزګار کې برکت واشه. یا الله چا اولاد نشته نرینا اولاد نصیب کړي. یا الله بیمارانو ته شفا کامله عاجله نصیب کړي. الله مونږ سره څومره چې بیماران دي شفا کامله عاجله نصیب کړي. چا ودونه نشته پزړه پورې ودونه ورکړي. او یا الله چې چا څومره مسائل دي تخپل غیبی خزانو نه غي مسائل ختم کې. یا الله زمونږه امداد وفرمي، زمونږ ملک امن او امان راولي، فرقوریت ختم کې، شرپسندي ختم کې، زمونږ ملک کې امن او امان راولي، افغانستان کې امن راولي. یا الله مسلمانانو امداد وفرمي، کشمیر کې مسلمانانو امداد. یا الله د مسلمانانو روب په ټوله دنیا کې په کفارو باندې واشه. یا الله د کفارو په زړونو کې مسلمانانو روب وقار واشه. یا الله څوک چې اسلام خلاف سازشونه کوي الله تباہ او بربادي کوي. یا الله زموږ ملک اسلامي نظام نفذ و دائم کې. زمونږ علماء کرام چې په کم ځای مدرسو کې دي، خانقاه کې دي، یا الله په سیاست کې دي، په تبلیغ کې دي، کم ځای کې دي، یا الله کامیابی نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین.